पश्तूनख्वा څخه راغلی زموږ ډېر دروند مېلمه محسن داور صاحب ته چې هغه راسي شهید عثمان خان کاکړ ته شهید عثمان خان کاکړ ته په دې حواله ویناو کې تاسو ټول کښېنئ خپل په ځای کښېنئ په ارام کښېنئ محسن داور صاحب شروع کوم په نوم د لوی رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی په سټیج باندې ناست مشرانو او دلته په دې جنازګاه کې موجود زما درنو پښتنو او نور چې د ملک د ګوټ ګوټ نه څونه هم ملګري دلته په دې پنډال کې راغلي دي ملګرو تاسو ټول ته پته ده چې شهید عثمان لالا چې د کوم سوچ د کومې فلسفې د کومې نظریې دپاره خپله قرباني ورکړه دا په دې دومره غټ تعداد کې دلته ستاسو موجودګي دا خبره ثابتوي چې دا خالي د شهید عثمان لالا نظریه نه وه دا دغه فکر نه و دا خالي دغه سوچ نه و دا په دې خاوره اوسېدونکي د هر یو بچي سوچ فکر دی ملګرو عثمان لالا خپل ټول ژوند په مزاحمت کې تېر کړو خپل ټول ژوند یې پښتنو نه هر غوښتو ټول ژوند یې د پښتنو په سیاسي تبلیغ کې تېر کړو هغه خو شهید شو هغه په خپل شهادت په دې ملک کې مشرا ټول محکومو قومونو یو اتفاق جوړ کړو تاسو به کتلي چې د کوم وخت به دغه جنازه د کراچۍ نه راوړل شوې ده داسې قومیت نه دی پاتې شوی که سندیان دي که بلوچان دي د سیاسي تړون نه بالاتر هر چا دته هرکلی ویلی دی هر څوک د ده په مرګ باندې غمجن دی ملګرو دا اتفاق دا ورورولي چې د دې محکومو قومونو د عثمان لالا په شهادت چې کومه جوړه ده دا به د دې نن ورځې نه مخ په وړاندې همدغه شانتې وځو بله خبره ملګرو دا کوو چې مونږ په دې کې ډېره خبره نشته چې عثمان لالا چا شهید کړی دی د صدق په آخري تقریر کې هغه خپل قتلنامه لیکلې کړې وه هغه د خپلو قاتلانو نوم اخیستی و په ټولو خلکو یې غږ کړی و که چېرې ماته او زما بچو ته نقصان ورسي زما قاتلان به راغی خو مونږ دا دې ریاست نه چا چې زما بچیان وژلي دي چا چې زما مشران وژلي دي د دې ریاست ته مونږ د تحقیقاتو مطالبه کوو دې به څه تحقیقات وکړي ژوندي به وژني خو مونږ به تاسو په دې نن ورځ ته لوست کوو چې دغه کوم سوچ و کوم فکر و کوم مراد و دا پښتانه بچیان دا به راپاڅي د هغه چې کوم فکر دپاره قرباني ورکړې وه او فکر به خپل مرام ته برسوي بله خبره ده چې یو دا زمونږ په دې ملک کې زمونږ د ژوند مونږ چې خپل مرام ته ځان رسوو دا ډېر اوږد مزل دی په دې کې به ډېره زیاتې ستونزې راځي په دې کې به ډېره زیاتې قربانۍ راځي په دې کې به ډېره زیات شهادتونه راځي دا د جذباتو پیغام دی دا ډېر اوږد مزل دی د دې لپاره به سیاسي تبلیغ کوو او نظم و ضبط به راولو ملګرو مشران هم ډېر دي خبرې به درته کوي زه خبرې ختموم او په دې یو ټکي باندې چې دا څونه ټول وطن په عثمان لالا باندې ودرېدو چې څونه ټول مونځ په ده باندې خفه دی نو د یو شاعر د خولې نه دا یو شعر راووتو ما ته شاعر هم نوم نه دی معلوم خو هغه دا ووایي چې د عثمان کاکړ فاتحه چاته وکړو هر یو پښتون وایي چې رور مې مړ دی ډېره مهرباني